الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 275. الذین اغکسان یاکلون الربا چی خوری سود لا یقومون دیوب نپاسیگی د قبروننا الا کما یقوم الذی مگر لکه چی پاسیگی اغکس یتخبطه الشیطان من المس چی گډوډ کړی دلره شیطان د وجې د لیونتوب نه. ذالک دا حالت بانهم په دی وجه قالو چې دیو ویل انما البیع چې بېشکه خرڅول مثل الربا پشان د سود ده. واحل الله البیع او حلال کړي د الله تعالی بیع خرڅول وحرم الربا او حرام کړي ده سود لره. فمن جاءه پس هغه څوک چې هغې ته راغی موعظة النصیحت من ربه د طرفه د رب د هغه نه پنتها نو من شو دی په لهو نو د دپاره ما هغه څه دي سلفا چې مخکې کړي دي. و امره الی الله او کار د دا سپارلی شوی دی الله ته. ومن عاد او هغه څوک چې راوګرځېدو سود ته اولئک اصحاب النار نو دا کسان اور والدي هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشه یي. دې ځای نه اوس د سود حرمت هغه چې دی نو بیانېږي. په سود باندې رد دی او الله تعالی د سودخورو عذابونه او د هغوی بدي په دې آیاتونو کې چې دی نو بیان کړله. ربط د دې د مخکې سره مناسبت د تضاد دی. مخکې د انفاق بحث وشو، د محسنینو بیان وشو، نو اوس دلته د ظالمانو چې دی نو بیان دی. د ظالمانو انفاق نه دی، د الله په لار کې خرچ کول دا احسان دی، او ربا نه ده، سود دا ظلم دی. او را روانه رکوع چې مخکې کم ده په هغې کې د بیع او د تجارت بیان را روان دی. نو الله تعالی درې خبرې چې دی نو را یوځای کړي، درې خبرې: احسان، او دویم ظلم، او دریم چې دی نو عدل. په انفاق کولو کې احسان دی، په سود کولو کې ظلم دی، او په بیع په تجارتونو کې چې دی نو عدل او انصاف دی. دویم ربط دا دی چې مخکې انفاق فی سبیل الله ته چې دی نو ترغیب ذکر شو چې انفاق وکړئ د الله په لار کې. نو اوس من ذکر کوي د حرام مال د ګټلو نه په طریقه د ربا سره، په طریقه د سود سره. او ځکه چې څوک سود کوي نو هغه به انفاق نشي کولی. او دریم ربط دا دی چې یو څو روحاني بیماری دي او د هغې علاج چې دی نو په انفاق سره کیږي، د الله په لار کې په خرڅ سره کیږي. یو روحاني بیماری ده حرص، بل روحاني بیماری ده بخل، او بل روحاني بیماری چې دی نو هغه د دنیا محبت دی. نو کم سړی چې مال را جمع کوي حلال و حرام چې دی نو هغه نه ګوري، نو دی انسان ته به انفاق کول ګراني، صدقې ورکول به ورته ګراني، زکات ورکول به ورته چې دی نو ګراني. نو په انفاق سره
په خرڅ سره دا روحاني بیماری چې دنو ختمیږي، روحاني بیماری ختمیږي. د انفاق په وجه باندې په سړي کې رحمدلی پیدا کیږي او مهربانی او شفقت پیدا کیږي په نورو انسانانو باندې. او په سود سره او په بخل سره په حرص سره په دې سره د انسان زړه چې دی نو هغه خرابیږي، زړه چې دی نو هغه سختیږي. انفاق نه د بخل ختموي، انفاق چې دی نو حرص ختموي، انفاق چې دی نو هغه د دنیا محبت چې دی نو هغه ختموي. او څوک چې سود کوي نو په هغې کې به دا درې واړه بیماریانې موجودي: حرص، بخل او د دنیا محبت. او څلورم ربط چې دی نو هغه دا دی چې مخکې آیات کې بشارت چې دی نو هغه ذکر شو. بشارت په عمل صالح چې انفاق شرعي دی د هغوی دپاره دا ذکر شو چې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو په دې آیات کې اوس تخویف اخروي دی، په هغې کې د انفاق کولو والو دپاره بشارت و په آخرت کې. نو اوس په دې آیاتونو کې تخویف اخروي دی، یره د ورکول دی، زجر دی په ناکار عمل چې هغه سود دی، سود. او هغه خلکو ته چې هغوی ربا چې دی نو سود چې دی نو حلال ګڼي. او په حدیث د عبدالله ابن عباس کې دی چې دا ربا نه ده، نه د قرآن په آیاتونو کې په احکامو کې او د نزول په لحاظ سره دا آخرنی دی په قرآن کې. دا آیاتونه د ربا او د سود نه دي، د آخرنی آیاتونه چې دی نازل دي. دا تدریجن چې دی نازل شوی د سود ده. په اوله کې د سورې روم آیات نازلو، بیا د سورې نساء، بیا د سورې آل عمران، په آخره کې دا آیاتونه چې دی نازل شو دي چې د سود نه چې دی منع شوی، سود چې دی ختم. او دا سود نه دی، دا د عربو په معاشره کې ډېر زیات و، خصوصا چې دی د مکې والو کې دا ډېر و، طایف والو هم کې دا سود و، او ثقیف قبیلې واله چې دی په هغوی کې هم انتهایي چې دی دا زیات و، هغوی به کولو. ما ورته دې ته سود وایو، په اردو پښتو کې دې ته سود وایو، په عربۍ کې دې ته ربا وایي، په انګریزۍ کې دې ته انټرسټ وایي، انټرسټ. د دې معنی څه ده؟ معنی د ربا چې دی نو زیادت. څه معنی ده؟ زیادت، زیاتول. هر زیادت حرام نه دی، هر زیادت. هغه د ربا زیادت چې کم دی هغه حرام دی. ربا هغه زیادت ته وایو چې د هغې په مقابله کې څه شی نه یو، په مقابله کې څه شی نه وي او هغه چې دی نو سړی اخلي. نو دا ظلم دی. د یوې روپۍ په مقابله کې ته دوه اخلي که نه، نو دا دویم روپۍ ته څه شي اخلي؟ دا او د دې په مقابل کې څه شی نشته. د څه شي په مقابله کې اخلي؟ د وخت په مقابله کې اخلي. وخت خرڅې نو وخت خو نه خرڅېږي. نو چې نشته مقابله کې څه شی او ته اخلي، دا ظلم دی او دا سود دی. دا یې معنی شوله. ربا بیا په دوه قسمه ده. ربا نه ده، سود په دوه قسمه ده. یو ته وایي ربا الفضل او بل ته وایي ربا النسیه. ربا النسیه او ربا الفضل. ربا الفضل دې ته وایو چې په یوه روپۍ باندې سړی دوه روپۍ اخلي، په یوه دړۍ باندې دوه دړۍ غنم چې دی نو اخلي. او دا ربا الفضل نه ده، دا ډېره نشته، دا کم وي، دا کله ناکله چې دی نو راځي، کله ناکله راځي. لکه د دې مثال به داسې چې یوه دړۍ غنم دی او ته بل ته وایې چې دا یوه دړۍ در کوم او دوه دړۍ مال راکړه، نو داسې څوک کوي؟ دا خو هېڅ څوک نه کوي. دې ته کله ناکله ضرورت داسې راځي لکه ستاسو امریکني غنم دی
او زما سره چاینا دي، زه تا ته وایم د امریکني غنم مال راکا، دا یو دړیو او زه بدله چې دی نو 2 دړی چې دی نو غنم درکمه چاینا. نو دې ته رب الفضل وایو. نو تاله به 2 دړی څوک درکوي؟ څوک لیونی نه چې 2 دړی درکوي او 1 دړی اخلي، نو دا زیات نشته. او دغه شان دي کې نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث ته هغه کې اشیاء 6 ذکر دي، 6 شی نه دي چې په دې کې با نسیان یو نسیا او په دې کې به کمې زیاتې نه یو. هغه 6 شی نه دادي الذهب بالذهب، سره زر دی، دا به لاس په لاسي، په دې کې به نسیان یو او په دې کې به کمې زیاتې هم نه. دویم چې دی نو والفزه بالفزه، جنس یو دی ګورې ښه، سپین زر په سپین زرو باندې، والبر بالبر دغه شانتي غنم په غنمو سره، والشعیر بالشعیر وربشي په وربشو سره، والتمر بالتمر کجوري په کجوري باندې، والملح بالملح مالګه په مالګه باندې، مثلن بمثلن یو شانتي کې وي وزن کې، سواءن 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 بسواءن برابر بيو، یدن بیدن دابا لاس پلاسی. پدې کې کا کمې زیاتې و نو دا بسودي، که پدې کې نسیا و نو دا بسودي. وس کا جنس مختلف شو، یو طرف ته غنم دی او بل طرف ته جوار دی، نو بیا هم لاس پلاسی، خو بیا پکې نسیا هغه پکې خیر دی، کمې زیاتې پکې بیا خیر دی. خو چې یو جنس والا شی نه یو جنس والا، نو هغه به برابري په یو مجلس کې به یو، په وزن به هم چې دی نو برابري، نسیاو پکې نه یو. لکه یو زمیندار دی او هغې ته د غنمو ضرورت دی، غنم ورسره نشته، بل چاته وایي چې مال غنم راکا، 2 منه غنم راکا، او چې ما کله تریشل وکړو نو زه به تاله 2 منه غنم درکمه، دا به نه کوې، دا سود دی. په پیسو باندې اخله بیا ټیک ده، نقد یې اخله، په دې کې نسیا راله، دا به څه شی؟ دا به سودي. والذهب او دا والفز بالفز د دې نه مطلب روپۍ دي، روپۍ. او دغه شانته کې چاندي هم ویلی شي. یو جنس دی، ته روپۍ نشي خرڅولی، په دې کې کمې زیاتې نشي کولی. چاله 100 روپۍ ورکړې او ماله به 110 راکې، دا سود دی. اوس چې جنس بدلیږي، ریال دی بیا خیر دی، بیا به کمې زیاتې راځي، بیا خیر دی. خو روپۍ په روپو باندې زیادتو دقه سود دی. او دا الټه کار دی، الټه کار دی. الټه څنګه دی چې دا پیسه نه ده، دا الله تعالی یو ذریعه مقرر کړله، په دې باندې د بل شي د اخیستو دپاره یو ذریعه ده، او ته دا ذریعه راخلي او دا خرڅې، نو دا ورته الټه کار کې، دا ورته د فطرت خلاف کار کې، نو ځکه چې دی نو الله تعالی حرام کړی دی. او بله ربا نسیه ده. ربا نسیه څه ته وایي؟ په اسلام کې اوس دا ډیره ده، پیسې و پیسو سره ورکول. دا روپۍ واخله، یو میاشت پس به راکې، که یو میاشت پس دې را نه کړې نو بیا به چې دی نو په هغې پسې اضافه یو. لکه دا 1000 روپۍ واخله، میاشت پس به راکې، که میاشت پس دې را نه کړې نو 1200 به راکې، او بیا چې هغه میاشت پس او هغه نیټه پوره شوه، که بیا دې را نه کړې بیا ورپسې سیا خوازي، دا سلسله ده او دا نه ختمیږي، دا ورپسې دغه شانتي کې روان دي. نو دا الټه کار دی، دا پیسې خرڅول دي، دا حرام دی، او دې ته اسلام سود ویلی دی. قرض ورکول جایز دی، قرضو، او په قرضو باندې بیا چې دی نو تا اضافه غواړې،
شرط پکې ولګې نو دا سود دی. اوس تا نه چا قرض 1000 روپۍ اخیستې وي، 1000 روپۍ نه چا قرض اخیستې وي او تا هغې له په واپسۍ کې یو میاشت پوره شوه، د 1000 په ځای دې 1100 ورکړئ، شرط پکې نه و لګېدلی، نو دا احسان دی، دا خو ټیک کار دی، دې ته سود نه وایو. سود هغه دی چې په هغې کې مخکې دا وویلی شي که دې مودې له دې را نه کړې نو بیا به چې دی نو دومره اضافه یو، دې ته سود وایي. او بل دغه شانتې کې هغه بیع ده او هغه تجارت دی، بیع عینه، عینه دې ته وایي، هغه دې ته وایي یو شی په چا خرڅ کې نسیه او نسیه یې په چې دی نو ګران خرڅ کې ګران، او بیرته د هغه سړي نه چې دی نو په نغدو باندې ارزان واخلې، دام سود دی. بازار ته لاړې دکاندار له ورلې ستا سودا پکار ده، ستا سره پیسې نشته نو نسیه دې د 10,000 روپو سودا واخیستله، د 10,000 او ستا پیسو ته ضرورت دی نو تا واپس په دغه سړي باندې په 8,000 باندې واپس په دې دکاندار باندې خرڅ کړله او تا له نغدې پیسې درکړې، دغه سود دی، دغه ربا ده. دغه شانتې کې دا په بارګینونو کې هم کیږي، بارګین کې هم دغه کار کیږي. او کله ناکله گاړی په منځ کې نه یو، دا صادر دلته واچوي وایي دا ډاټسن دی، او وایي دا په 10 لک روپۍ دی که نه، او هغه چې دی نو په دغه معامله په دغه طریقه باندې وکړي وایي 15 لکه چې دی نو ما واخیستو او د هغې سره پیسې نه یو نو واپس یې په هغې باندې خرڅ کړي په 3 لکه، نو دغه سود دی. پوه شوې په دې باندې. او بیا نبی علیہ السلام بل حدیث ویلی دی، مخکې خو بیا راځي کل قرض جر نفعا فهو الربا، هر هغه قرض چې هغه پیدا راکاږي، پیدا دا ته پیدا در ورسوي نو دغه به څه یو، دغه به سود وي. دا خبره چې دې یاده کړله چې کل قرض جر نفعا فهو الربا، دا وله قاعده ده چې هر هغه قرض و چې هغه تا ته پیدا راښکودله، تا له پیدا درکړله، که هغه تحفې و تحایف و که هغه اضافه و که هغه نور څه نو دغه چې دی نو سود دی. د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. ښه نور به دا بحث چې دی نو مخې ته راځي، او په قرآن او په حدیث کې د دې عذابونه بیان شوي دي او سخت وعیدات دي د دې دپاره، سخت وعیدات راغلي. او دلته چې کوم عذاب ذکر دی د سودخورو نو هغه په قیامت کې چې دی د قبر نه راپاسي نو هغه حالت یې الله تعالی ذکر کړی دی چې دا د قبر نه کله راپاسي نو نور خلق خو به چې دی نو منډې وایي، منډې به وایي، یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون. ته به وایي چې یو ټارګټ دی او یو نښه د هغې ته چې دی نو منډې وایي، او سودخور چې راپاسي نو دا به راولیږي، دا به نشي تللی، دا به داسې لکه پیریان چې پرې راغلی، پیریان پرې راغلی ولیږي او پاسیږي، ولیږي او پاسیږي، ولیږي او پاسیږي، په سخت عذاب کې به چې دی نو دا سړی چې دی نو مبتلا وي، سخت عذاب کې. نو دا یې اخروي ذکر دی. او نور د دنیایي عذابونه هم دا دي چې سړی د مال نه چې دی نو خلاصېږي، بې عزته کېږي، د هر څه نه چې دی نو خلاصېږي، او دا چې دی نو مخ په وړاندې چې دی نو دا قرض چې دی نو دا روانې خلکو پکې کورونو نه چې دی نو لاړه، ځمکو نه پکې خلک خلاص شو، د هر څه نه پکې چې دی نو سړی خلاصېږي. نو دا الله تعالی حرام کړلي. ښه د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. او دنیا کې اوس ټول خلک په دې کې چې دی نو اخته دی، ملکونه په دې کې اخته دي. د پاکستان حالات ولې نه ټیک کېږي؟ سودي نظام روان دی. مونږ له چې IMF پیسې راکوي او ورلډ بینک نو دا هسې راکوي، دا په سود باندې چې دی نو پیسې راکوي، او بیا د هغه پیسې به واپس ورکوو، او په هغې چې کوم سود دی نو هغه سود هم پاکستان ورکوي. نو خبره بس روانه ده او روانه ده، تباهي د دې قوم وشوه په سودي نظام کې.
دا عذاب دی، دا منګایي او دا حالات چې په موږ راغلي غلط حکمرانان، دا عذاب دی، دا عذاب سره چې دی مخامخ د دې نه اجتماعي طور توبه وکاږي، توبه اجتماعي ټول قوم به چې دی توبه وکاږي چې دا سړی پرېږدي. او اسلامي معیشت چې دی نو هغه شته چې سړی هغه چې دی نو هغه شروع کړي. زکات سیستم دی، زکات مالدارو نه به اخیستی کېږي او په غریبانانو باندې به تقسیمیږي. ښه جي آیات ته ګورئ. الذین هغه کسان یاکلون الربا چې خوري سود. دلته د خوراک نه مراد معامله د سود کول دی، ور مقصد خوراک کول دی. نو ځکه الله تعالی چې دنو خوراک ذکر شو، ذکر یې کو. نور که یو څوک معامله کوي، یو سړی وایي زه نه خورمه، بنګله پې جوړومه د سود په پیسو، یا پې چې دنو گاړی اخلمه، نو دا ټول په سود کې داخل دی. ګوره معامله د سود مراد ده. که ته خورې او که ته اغوندې او که ته پې ګاړی اخلې، که ته پې بنګله جوړې او که ځمکې اخلې، نو دا ټول پکې داخل دی. ښه لا یقومون دیو به نه پاسېږي من قبورهم نه قبرونو نه. عبدالله ابن عباس وی، امام مجاهد وی چې دا په قیامت کې مراد ده. الا مثل قیام الذی، مگر لکه چې پاسیږي یا پشان د هغه کس چې پاسیږي یتخبطه الشیطانو چې ګډوډ کړی دلره شیطان، بد حواسه کړی دلره شیطان، چې عقل یې چې دی نو کار نه کوي، زایله کړی دلره عقل. او تفسیر مدارک لیکي نه خطبه ترجمه الخطب الضرب على غیر استواء، دا هغه ګرځېده دي په ځمکه باندې چې سړی په صحیح طریقه باندې نشي ګرځېده، چې ولیږي او پاسیږي، ولیږي او پاسیږي، چې ګډوډ کړی دلره شیطان من المس، د لیونتوب نه. مس لیونتوب ته هم ویلی کېږي، وهلو ته چې دی نو هم ویلی کېږي، یا ننختلو نه چې لاس یې ور وړی دلره، نو دا بد حواس یو. او بل پکې دا مطلب هم پروت دی، خو هغه مطلب چې دی نو لږ لرې دی، چې سودخور سړی نه یو، او چې د قبر نه پاسې هم به لیونی پاگل به یو. او په دنیا کې هم دا داسې دي، داسې ښکاري لکه لیونی دا سودخورو، مسلمان نه پیژني، غریب نه پیژني، رشته داري چې دی نو هغه نه پیژني، پیسو لیونی کړی، بس چې پیسې وي او دی وي. نو داسې بدحواس یې ګډ وډ او دماغ یې چې دی نو خراب وي. نو دلته مراد په قیامت کې دی. ښه ذالک دا په دې وجه بانهم چې بېشکه دیو، ذالک بانهم دا حالت په دې وجه د دیو شو، قالو چې ویل به دیو انما البیع مثل الربا، چې بېشکه دا بیع خرڅول چې دی نو دا مثل الربا پشان د ربا دی، پشان د سود دی. داسې د لیونو خبره کړله. د لیونو خبره دا ده چې دی وویله دی مشرکانو چې کله الله تعالی د آیاتونه راولېږل او سود چې دی نو حرام کو، نو دی وویله چې بیع خو هم د سود په شانته کې ده، یو دی چې دی نو حرام او بل دی چې دی نو حلال. دا څنګه پکار ده؟ بیع نه ده، اخیستل خرڅولو ته وایي. په بیع کې هم دا چللی، یو شی په 10 روپۍ باندې راوړه او په 15 یې خرڅوه، نو دا خو هم زیادت دی او پیدا ده. نو الله تعالی د هغې جواب کوي او په دیو باندې رد کوي. واحل الله البیع، او حلاله کړې ده الله تعالی بیع تجارت خرڅولو لره، وحرم ربا، او حرام کړی ده سود لره. ګوره په دې بیع کې نه ده یو سړی خپل محنت کوي، لاړ شي د بل ځای نه چې دی نو یو شی راوړي او هغه چې دی نو هغه خرڅوي. د دې سره خو د انسان ژوند چې دی نو هغه ټللی دی، چې دی نو راوړي په هغه قیمت باندې کم دی چې اخیستی ول د په دې باندې خرڅی، نو پیدا دې څه وکړله؟ پیدا دې څه وکړله؟ ته وبهې خامخا چې دی نو ګټې، ستا دا تلل او ستا دا ناسته او ستا دا محنتو،
په دې باندې چې دنو دا ته اخلي دا تجارت دی دا حلال دی ستا دپاره او سود چې دی نو په سود کې خو په مقابله کې څه شی شته نه محنت پکې چې دی نو هغه پکې نشته او صرف پیسې خرڅول دي نو په دې دواړو کې خو د ځمکې او د اسمان چې دی نو فرق دی دا چېرته چې دی نو سود څنګه چې دی نو تجارت په شان دی کېدی شي نو الله تعالی د هغې جواب وکړو او رد یې وکړو چې وحل الله البیع الله تعالی بیع چې دی نو حلاله کړله وحرم الربا او حرام کړی ده سود لره فمن جاءه پس هغه څوک چې هغې ته راغی جاءه بلغه موعظة واز ورته راغی یعنی تحریم ورته راغی چې سود حرام تا ته اوس دا خبره راله چې سود حرام من ربه د طرفه د رب خپلنا نو پنتها نو من شو د دې نه نو په لهو نو د دپاره ما هغه څه دي سلفا چې مخکې کړي دي یعنی چې څوک د سود نه منع شو نو د ده دپاره هغه ګناه دی چې دی مخکې کړي دي ما سلفا هغه چې دی نو مخکې کړي دي نو الله تعالی به ورته چې دی نو هغه څه وکړي هغه ورته معاف کړي او یا د ده دپاره هغه مال دی دویمه معنی دا ده یا د ده دپاره هغه مال دی چې کومه دی ورکړی دی یعنی خپل اصلي مال به ترې واخلي او هغه سر چې دی نو هغه به پرېږدي هغه خپل اصلي مال به واخلي او کم سود چې دی نو هغه به پرېږدي خو دا اولنی مطلب یې زیات صحیح دی چې دا پنتها د منع شو نو په لهو د ده لپاره هغه څه دي ما سلفا چې مخکې کړلي کومه ګناهونه یې کړلي او سود یې کړی دی نو توبه به ترې وباسي نو الله تعالی به ورته چې دی نو معاف کړي و امره الی الله و معامله ده سپارلی شو د الله ته یعنی د سود دا کار نه دی الله ته سپارلی شوی دی یو مطلب یې دا دی چې هغې حلالوي او که حراموي یو مطلب یې دا دی یا کار د دې سړي سپارلی شوی دی الله تعالی ته که بیا یې سود وکړو که دی سود کوي او که بیا یې نه کوي نو د هغې جزا او سزا به الله تعالی ورکوي معامله یې څه ده د دې سړي الله ته سپارلی شو ده که بیا یې وکړو نو الله تعالی به د هغې سزا ورکړي او که ویې نه کړو منع شو جو بس چې دی نو دی کامیاب شو او بل مطلب یې ظاهرا دا دی چې اسلامي حکومت نو دا په مخکنو سودونو باندې نه رانیسي اسلامي حکومت نو چې دې سړي کومه مخکیني سودونه کړلي په هغې باندې به نه راګیری او نه به ورته څه وایي بلکې د دې سړي معامله الله تعالی ته چې دی نو سپارلی شوی ومن عاد او څوک چې راواپس شو دې سود ته راوګرځېدو اکله بحله یعنې حلال یې وګڼو د دې خوړل د دې اخیستل نو په اولئک اصحاب النار نو دا کسان اور واله دي مطلب د دې دا دی چې بیا چا سود حلال وګڼو چې سود حلال وګڼو داسې وویله چې دا خو د تجارت په شانتي کې دی دا خو د بیع په شانتي کې دی لکه څنګه چې د مکې مشرکانو ویله نو دا کسان به څه کوي دا به اور ته ځي او که حلال یې ګڼلو نو بیا خو چې دی نو په دې باندې سړی کافر کیږي او همیشه به چې دی نو په اور کې او چې مسلمان دی او توبې ترې ویستلله نو الله تعالی به معاف کړي او که بغیر د توبې نه لاړو مسلمانو نو په جهنم کې به چې دی نو خو به یي خو بیا چې کله الله تعالی وغوښتله جبې به راوباسي او نور د دې په حدیثو کې ډېر بیان راغلی دی چې سړی د سود یو روپۍ چې دی نو هغه خوري نو دا داسې ده لکه سړی چې سړی په نشي ویلی د الفاظ دومره سخت الفاظ دي خو چې نبي علیه السلام ویل دي نو موږ څوک یو چې موږ به نه وایو وایي دا داسې ده لکه د مور سره چې دی نو سړی زنا کوي مور سره زنا کول او یو پیسه چې څوک د سود خوري دا دومره خطر د 36 زناګانو نه چې دی نو بدتره ده 36 زناګانو نه خوا خبره ده نو الله دې موږ ټول چې دی نو وساتي الله دې زموږ په دې ملک کې چې دی نو دا سودي نظام چې دی نو ختم کړي ښه جي هم بیا خالدون دی په دې اور کې چې دی نو همیشه بسم الله خاجي
بیا ورته ګورئ الذین کسان یاکلون الربا چې خوري سود لره لا یقومون دیو به نه پاسېږي د قبرونو نه الا کما یقوم الذي مگر لکه چې پاسېږي هغه کس یتخبطه الشیطان چې ګډوډ کړی د لره شیطان من المس د وجې د لیونتوب نه او د وجې د نښتو نه تفسیر قرطبي وایي د دې ځای نه دا خبره چې دی نو هم دلیل دی چې شیطان په سړي کې ننوتی شي او هغه بېهوشه کولی شي او په هغه باندې پیریان راتلی شي بعضې خلک یې نه مني نو په هغوی باندې رد دی چې شیطان په سړي کې داخلېدی شي او بل حدیث کې هم راځي چې دا شیطان نبی علیہ السلام ویلي شیطان د انسان په دې جسم کې داسې ګرځي لکه په دې رګونو کې چې وینه چې دی نو څنګه ګرځي نو دا ډېر کم خلکو باندې و پیریان صحیح راځي په دې ښځو باندې به ډېر راځي خو ځینې پکې هسې مکر غوندې کې هم وره په ډېر کم خلکو باندې صحیح پیریان راځي چې هغه عقل یې کمزوری زړه چې دی نو هغه کمزوری په هغوی باندې چې دی نو راځي پیریان بېهوشه یې په څه باندې نه پوهېږي او کله ناکله پکې دا زنانه به یو هېڅ به د اردو پښتو نه به نه خبر څوک پکې انګریزي وایي څوک پکې چې دی نو عربي وایي څوک پکې انکو وایو نو دا ژبې خو دې ښځې له نه ورتلې دا څنګه وایو نو دا هغه پیریان وایي که نه مختلفې ژبې به ته چې دی نو واورې نو هغه چې دی نو بیا د موخه نه ذهني یا ټینشني او ځینې چې دی نو هغه د مکر د وجې نه یا د خواښې نه تنګه یا ښځه یا نسخر نه تنګي په کور کې چې دی نو ژوند چې دی نو خرابي نو بس په هغې باندې پیریان راځي نو یا ورته د خرچې ضرورت یې خرچه ورسره نه یو هر چا له چې دی نو ډېرې پیسې پکار دي او غټ پراخه کور پکار دی او ښه ښایسته ګاډی وله پکار دی نه بیا په چا پیریان راځي او هېڅ هم نشته خو دا پیریان چې راځي نو دا دغه مسلې یا کور تنګي او ټینشن یې بیماری یې او خلکو ته د دې نه چې دی نو مرضونه لګي په یو کور کې څوک چې دی نو وخت داسې نشي تېرولی نو د هغې وجې نه چې دی نو او یا پکې څوک واده غواړي ښه جي الذین کسان یاکلون الربا چې خوري سود لره لا یقومون دیو به نه پاسېږي د قبرونو الا کما یقوم الذي مگر لکه چې پاسېږي په شان د هغه کس یتخبطه شیطانو چې ګډوډ کړی د لره شیطان من المسجد د وجې د لیونتوب نه ذالک دا حالت بانهم په دې وجه قالو چې ویلو دیو انما البیع چې بېشکه خرڅول مثل الربا پشان د سود دی وحل الله او حلال کړی دا الله تعالی بیع تجارت سوداګری وحرم الربا او حرام کړی دا الله تعالی سود لرا فمن جاءو چاته چې راغی موعظه النصیحت من ربه د طرف د رب د دینا تا ته اوس دا حکم راغی نو اوس منشه پنتها نو منشو نو په لهو نو د دپاره ما هغه څه دي سلفا چې مخکې کړي دي و امره او کار د ده الله سپارلی شوی دی الله ته ومن عاد او څوک چې واپس شو د سود ته راوګرځېدو په اولئک اصحاب النار نو دا کسان اور واله دي هم فیها خالدون دیو په دې اور کې همیشه وایي جي